السلام علیکم سلامونه اوریدونکو سلامونه غږ دی د ریډیو دلبر اف ام 93 400 او زه یم ستاسو هوست تاسو دوست تاسو ملګری انعام جی وایي تاسو ټول ګرانو ګلونو او نیازبینو اوریدونکو ته په پروګرام آهنګ کې هرکلی او ستړي مشي په خیر راغلی جیانو خوش آمدید ګرانو اوریدونکو امید د پاک رب نه چې تاسو ټول به ټول ټیک ټاک او خوشاله د ایمان او د صحت په اعلی درجو باندې به یو بالکل جناب خوشاله به مې ټیک ټاک به مې ځکه چې زموږ په دعاګانو کې تاسو یاد یو هیله د جناب امید لرو چې تاسو په دعاګانو کې به همونګه یاد یو هغه وایي چې ماښام شي ستا د یاد ډیوه کړم بله چې ماښام شي ستا د یاد ډیوه کړم بله ستا غمونه پتنګان شي ورته یو راټولیږي ګران اردوونکو څنګه د ټیک ټاک او خوشاله ژوند څنګه تیریږي تاسو څنګه چمګاوند څنګه د خپل پردې څنګه دی زړګي څنګه دی جهان څنګه دی وای جانان څنګه دی ټول ټیک ټاک او خوشاله چې تاسو خوشاله نو زه خوشاله یم ګران اردوونکو یخني په ختمه شوې ده جناب اوس پرلې شروع شوې دي خو ورسره بارانونه وريږي او بارانونه چې کوم دینو بیا موسم یخ کړی دی خبره ده جناب بارانونه چې کوم دینو د ځمکې آبادی هم ده او ورسره د سپرلی هغه آمد هم دی نو الله دې د خیر او د رحمت کې او کم ځای کې چې د ما ګران اوریدونکو ناس دي که په شین اسمان دی او که په باران باندې نو ټول ته وایم چې زړه جمع ساتي او خوشاله اوسئ او که څوک خفه کنه نو مخ خفه کېږي دا د انعام جی را رسیدلې د خیر سره خبرې اترې کېږي په پروګرام آهنګ کې څنګه خبرې وي جناب ټوکې ټکالې به په ټوکې به ډېرې د کار خبرې وي او ورسره جناب تاسو ټلیفون کالز باندې اس ام اس باندې د انعام جی ټوکې ټکالې او د کار خبرې موضوع حواله سره خبرې او بل دا چې انعام جی تاسو نه پښتنه هم کوي دا ټول خبرې چې راجم شي جناب او ورسره خسته د اردو ټریک او د پښتو مزیدار سندرې د دې ټول نه جوړیږي پروګرام آهنګ نو خو هله د جناب چې تاسو به انتظار کوم ما انتظار کوم چې کله به د پروګرام وخت راځي او خپل ګران اردوونکو سره به مخامخ کېږم وی څنګه تیریږي آشنا وای کنه څنګه تیریږي آشنا وای کنه حال د نیمګړي دنیا وای کنه او دغه پیغام لړل ستړي ژوندون چا سره وکړه وفا وای کنه او راځي چې نن کلو غم د زړونو شریک راځي چې نن کلو غم د زړونو شریک سوق بجوندي وي سبا وای کنه نو ګران اردوونکو وای براته بالکل جناب خپل خبره براته کوي د ټلیفون په لار باندې او زه حسم تاسو ټول ته دا وایم په هر پروګرام کې چې زمونږ او تاسو رشتہ د مینې محبت او د خلوص نه ډکه رشتہ ده او رشتې مضبوطیږي د رابطو سره ویل کېږي جناب چې رشتې څومره په رابطو کې وي نو دومره به مضبوطې وي نو زمونږ هغه ګران قدردان او نیازبین اوریدونکي څوک چې غواړي موږ سره د خپل مینې محبت او د خلوص رشتہ نور هم مضبوطول یا غواړي موږ سره په پروګرام آهنګ کې برخه اخیستل نو هغې ټولو لپاره به زه وایم د خپل سټوډیو د کمال نه ډک درون او خوږ نمبر څه دی چې ووایم درته او که نه نو ویم درته ګران اردوونکو د سټوډیو نمبر دی 09165150093 یعنی 09165150093 سبا کوي جناب خپل ټینشن برا واخلې نه ټینشن نه جناب موبایل برا واخلې دا غینه به نمبر ډیل کې او چې تاسو په زړګي باندې کنه سم پسله باندې د موضوع حواله سره کوم خبرې نو هغه ټوله برا سره شریکوي او بالکل جناب د زړه خبرې مرا سره شریکي کې اسم ډیر خلک داسې وی کنه چې د زړه خبرې وی یو بل سره شریکول پکار دي ځکه چې د سره زړه بوج هلکه کیږي او ډیر خلک داسې وی چې نه یاره د زړه خبرې بچاتم نکو اسنه چې چاته وکړو پټکی بل چاته رسولي نه قربان داسې باندې کیږي انعام جی تاسو سره تاسو د زړه خبرې شریکي کې کنه چاته هم نه کوي یوازې ناشته ما اون ایر سټوډیو کې یو زما یو سره پینل دی مایک تیرا سره ټلیفون سیټ دی کمپیوټر سیټس دی او ټیبل دی مخامخ جناب لیډیم لګیدلې دا ټول هر څه دی او زه په ځان سره لګیم تاسو خبرې وکوم نو که تاسو خبرې بیان نور خلکو غوګونو تورسي نو قصور به د چاوي نه جناب ټول قصور د یار نه وي دا به د مایک قصور وي کنه زه خو یوازې ځان سره ناستم او خبرې کوم نو داسې کار دی دا مایک هم زموږ ملګری دی په پروګرام کې وجه دا ده کنه چې زموږ او تاسو ملګرتیا او دا تړون چې کوم دی دا د مضبوطی د هوا په چپو باندې نو بالکل جناب څنګه چې زموږ د تکنیکی مرستيال غلام رضا او ورسره نعیم الله په دې پروګرام کې برخه ده نو دغه شانتي زموږ د پینل او د مایک هم په دې پروګرام کې برخه ده ځکه چې دا مونږه او تاسو کو فاصله هر څومره ډیری شي کنه تو خو مینه محبتونو ته فاصله اړو سیز نه دي نو دا زمونږ دغه فاصله لنډي او یو بل ته مونږ ډیر نږدې کوي هغه څه خبره جناب دا به درته وایم وی عجیب یار دی د ارمان په معنا نه پوهیږي عجیب یار دی د ارمان په معنا نه پوهیږي او زبر ته ځان وایم د
د ځان په معنا نه پوهیږي او راپورې خاندي راته وایي چې دا څه وایې ته راپورې خاندي راته وایي چې دا څه وایې ته څومره ساده دی د قربان په معنا نه پوهیږي زه قربان ګران اورېدونکو دې سره زما هغه VIP اورېدونکي کوم چې په هغه اوسېږي په هغه لوړ غرونو کې یا په میدانونو کې یا په لوی ښاریو کې یا د مینې محبت نه ډک په وړو کلو کې د چارور خور طبیعت په څه وجه باندې ناسازه دی یا خدای مکه څوک د چا نه خفه دي یا مرور شوي دي نو انعامجي دعاګو دې ستاسو ټولو دپاره د پاک رب نه چې الله تعالی درکړي تاسو ټولو له روغ جوړ صحت او سره د سمو ډېر خوشحاله ټیک شوه کنه او کنه ګران اورېدونکو پروګرام کې خو مې سره خبرې اترې شریکې کړې خو چونکې بارانونه هم ورېږي کله وریځ شي کله باران شي او د باران یو ښایسته ښکلې سندره درته نه اورم د چا لپاره باران چې کوم دی هغه د رحمت شي او د چا لپاره سوي جناب تکلیف باعث جوړ شي الله تعالی نه به خیر غواړو جناب او دعا به دا کوو چې دا باران زموږ دپاره د خیر او د رحمت باعث جوړ شي خو کله د دې بارانونو په انتظار باندې د ډېرو مودونه خلک ناست وي چې یاره کله به بارانونه کیږي د چا د یادونو بارانونه به کیږي د چا د دیدنونو بارانونه به کیږي او څوک په دې وجه باندې د باران انتظار کوي چې یا الله باران کې چې راغلی جانان مې واپس لاړ نشي باران د ځمکې آبادي ده او شیرین جانانه زه په ته آباده یم